په پاکستان او په خصوصي توګه پښتونخوا صوبه کې ولسوالۍ په یو خوا د ګرانۍ په اړه د حکومت تګلارې درستې نه دي، نو بل خوا د روژې میاشتې شروع کېدو سره سم د دکاندارانو لخوا د خوراکي توکو په بیو کې زیاتوالی راشي چې د وړاندې نه ځپلي شوي ولس نور هم اغېزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ګرانۍ د جاج اخیستونکي د شماریاتو ادارې ویلي چې تېره هفته کې په 20 خوراکي توکو کې ګراني راغلې ده چې پکې چینی، آلو، اوړه، ګوړه، د چرغوښه، اګې، پی او ماسته شامل دي. خو د شیانو په بیو کې کمی هم ریکارډ شوی دی. د شماریاتو ادارې د راپور په بازار کې خوراکي توکي خرڅونکي ساجد اکبر هم تاییدوي. اوړه خو سپیشل 2800 روپے او دانو شیلا 3000 روپے او دالونه هم 30 ګران شوی. چینو کې خو کافي تیزی راغله، غوړو کې هم 30 تیزی راغله. چینی چې اوس روپے 125 روپے کیلو صافه 25000 روپے ته ملاوي او غوړي 480 روپے کیلو او دال چې دا په 260 روپے کیلو، چړم دا په 300، دا لوګا 360، دا 400، دا مخه 460 تر رسیدلی او مسور 280 روپے کیلو رسیدلی. یار هر یو شیز کې په 10 روپے 15 روپے پی کیلو زیاتی راغلی نه. دا تقریبا د سلورم 15 مروه د چدي کې تیز رااله. سو الله ورم چې ډالر ته شو کوسي حساب شو غوړو کې تیز رااله او چینو کې مراله. ریپورت وايي چې په ټماټرو، پیازو، دالو او غوړو په نرخونو کې کمی راغلي دي، خو ورسره د ولسو خوراکي توکو بیې په ځای ولاړې پاتې شوي دي. د سبزیانو خرڅونکي مزمل شاه وایي چې د سبزیانو نرخونه په ځای ولاړ دي. د سبزیو ریټونه الوګان اتیاو ته ورسېدل، پیاز 120، ټماټر اتیا 50 پیتو نوار اتیاو پورې، مټر 180 200، بینډه 290 240 پورې، کچالو 180 200 روپے کیلو، بادام 50 پیتا، ټنډا 50 پیتا، تورې چې کم دي نن 100 روپے کیلو، کدو 80 روپے کیلو، کریلا 100 روپے کیلو. دا ریټونه سبزو دغه دا کدو، کریلا، تورې دا درې ونه پنجاب نه راځي. دا بادام زموږ خپل لو لګي دا 50 روپے کیلو، دا ټنډا زموږ خپل لو لګي دا 50 روپے کیلو، 40 روپے کیلو. دا بند ګوبیم زموږ خپل لو لګي 50 روپے کیلو لري. او دا خپل ګوبي چې کندي دا فول ګوبي دا 50 پیتو نه واله او یو اتیو پورې خرڅيږي. کوڅخوم د انتظامی لخوا د خوراکي توکو نرخونه ټاکلي شوي، خو د سبزی اغستونکي محمد علي شاه وایي چې دکاندارو پرې خپل نرخونه مقرر کړي دي چې د وړاندې نه ځپلي ولس نور هم اغېزمن شي. زه دلته راغلم سودا له او پرون زراله ما سودا معلوماتو کو پرون یو ریټ او بل ورځ بل ریټ او نن بل ریټ ته اخر ځ خیران پدی باندې ما چې مطلب دار چې لکه داسې حساب کتاب سره چې راپاسې نوې ریټونه نوې حساب کتابي نن مطلب دار چې لکه موږ چانه ته پوسو کو چاله لاړ شو چا ساس سره کینو چا نه پښتنو کو چې اخر ولې داسې کیږي. مطلب دار چې لکه دې خلکو بکیږي سو لکه دا خلکو مطلب دار چې په خپل باندې خو په خپل جیبونو باندې خبر برابر دي، خو لکه درې کمزور خلکو د تاسو د پارسوکستانه هر قسم طبقه والا خلک پدې کې شته. خو مطلب دار چې لکه غریب پکې غریب تر شو، مالدار پکې مالدار تر دی، روان دي پکې. د دې خلکو تاسو پښتنه پکار ده، د دې خلکو را خدای را پاره درو جره د دې خلکو تاسو پکار دي ځکه چې مطلب دار چې لکه دیالي چې کم نه 500 روپے دیالي ده هغه باندې د دې خلکو غوړیم نه کیږي، غوړې پینې کیږي، مسامل کې مسالې پینې کیږي. د دې خلکو بیماری سستيري مطلب دار چې پکورونو کې خامہ خاصل او زر مسلې دي. د روژې نه یو ورځ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د صوبو حکومتونو ته امر کړی چې په روژه کې د خوراکي توکو په نرخونو نظر وساتي، خو ولسوای چې دا خبره نه د عملي کړی شوی او باید چې د خوراکي توکو نرخونه دي راټیټ کړی شي. علب خان شرپو دلبر دیوس 400